نوی عذاب راغلی دی او تقریبا ابتدا د مرتکلانو د شورمانو څخه شوې ده چې دا د پیمنټ معامله شروع شوې ده ګوره دا د الله او د الله د رسول سره جنګ دی یاد یې وساتئ علما کرام به ورته د سر د خلاص کړی په دې کې دا نوي طرزونه نوي طریقې چې دا ماته حلال دي فلانکي راته وویل فلانکي راته وویل هېڅ جواز پکې نشته هر هغه کاروبار مسلمان پکې په ثابت دی دا سود حرام له دې وجې دی د الله او د الله رسول سره جنګ له دې وجې دی مسلمان 2000 روپۍ قرضداره وي نو د قرضداري اخر په کال کې دننه 5 لکو ته ورسېږي نو خاص مه دا دی د مرتکلانو د شورمانو والا څخه پر خپل ځانو د رحم وکړي پر خپل اولادو د رحم وکړي پر خپلو نسلو د رحم وکړي او دا بازار کې چې کوم کاروبار دی یاد یې وساتئ که دا کاروبار شروع دلته به بیا تیارې وي اوس کورونیاوې دي اوس کاروبارونه دي د خلکو د هر چا چوله په دې بازار باندې ودانه ده لیکن که دغه مردار کاروبار شروع دا سود دا پیمنټ دا بازارونه ختموي دا نسلونه الله ختموي دا کاروبارونه دا ټول شتی چې کوم معاش پکې روان دی دا ګردې سلسلې به ختمېږي د دې پیمنټ په وجه باندې نو خاص مله دې مالکان هم دا دی د دې مالکان ولاړ دي په کار دا دی چې د علما کرامو سره د رابطې وکړي ورسره کښېني دا خپل مالک مکانونه دا خپل کرایهداران د ورسره کښېنوي چې ته پر کوم طرف باندې کاروبار کوې نو دا یوه خبره وه دا موقع باندې مناسبه دا وه چې ملګري واوري او دا نورو د مرتکلانو والا چې ورورسوي چې له دې کار د اجتناب وکړي دا د علاقې دپاره ډېر غټ د نقصان سبب ګرځي الله پاک خیر پیش کړي